د روژه ماتي په ټایم کې څوک دا وظیفه وکړي او بیا د هغې نه بعد د انسان څه قسم لمدوایي دا چې وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به ټولې دواګانې دا قبلوي. زما د قسم په هغه ذات باندې وي چې ځمکې اسمانونه پیدا کړي دي، کو دی د نوکرۍ دپاره سوال کوي، کو دی د کاروبار دپاره سوال کوي، کو دی د مقصد دپاره سوال کوي، کو دی د خواهشاتو دپاره سوال کوي، که دی د واده حادې دپاره سوال کوي. انشاءالله العزیز الله پاک بوله هر څه ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشحاله آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د رمضان المبارک حوالې سره ده او دغه رنګې روژه ماتي په ټایم کې څوک دا وظیفه کوي الله پاک به د انسان ټول ګناهونه معاف کوي. الله پاک به د انسان ټول حاجات ده پوره کوي. الله پاک به د انسان ټول مقاصد ده پوره کوي. دا وظیفه کو چا وکړله نو الله پاک به د انسان ټینشن محترم او دا ختم کی. فرمایي چې څومره په دنیا کې حل کړي د خلکو څومره دواګانې دي، دوی د روژه ماتي په ټایم کې دا یوه وظیفه وکړي انشاءالله العزیز د انسان څونه مشکلات دي دا ټول مشکلات به الله پاک له ختم کړي. انسان څومره حاجات دي دا ټول حاجات به الله پاک د انسان له پوره کړي. دغه رنګ فرمایي کو څوک د نوکرۍ سوال کوي الله پاک بوله ښکلي ځای کې بهترین ځای کې نوکري ورکړي. انسان د رشتې دپاره سوال کوي نو الله پاک بوله بهترین مزیدار اغلا ځای کې رشته ورکړي. داسې رشته چې دا ماتیږي نه، داسې رشته چې دا به ډېر وخته پورې وي. دغه رنګ فرمایي چې سړی په بیمارو کې راګیر دی او ډېر زیات سخت بیمار دی او دی په ماښام کې دا وظیفه وکړي او د هغې نه بعد د خپل بیمارۍ دپاره سوال وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به د انسان ټولې بیمارۍ دا به ختمه کړي. دغه رنګې فرمایي چې یو سړی قرضدار دی او دا وظیفه د روژه ماتي په ټایم کې وکړي او بیا د قرض د ختمېدو دپاره دعا وکړي الله پاک به د ځای نه د انسان ته رزق ورکړي چې دی به هغې په ذریعې باندې خپل قرض دا به ختم کړي. دا خبرې زه کوم نو د پیغمبر علیه صلات وسلام یو صحابي ته کړي دي. د دواړو جهانو سردار مبارک یو صحابي ناست یو طرف ته دعاګانې کولې او پیغمبر علیه صلات وسلام ته غوږ کېښود او دی څه وایي. کله هغه دعا نه فارغه شو پیغمبر علیه صلات وسلام ته فرمیل تا داسې کلمات ویلي زما دې په هغه رب باندې قسم وي چې ځمکې اسمانونه پیدا کړي دي که څوک دا کلمات ووایي او د هغې نه بعد باید دعا کوي نو دعاګانې به ضرور به ضرور دا به قبلیږي. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته وظیفه داسې ده اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نو دا وظیفه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. نو دا وظیفه وکئ، لومبیا درود شریف ووایئ 3 پیرې، بیا دا وظیفه وکئ، بیا درود شریف ووایئ او دغه رنګې د دې نه سکرین شاټ راوالئ. کله هم تاسو روژه ماتوئ په دغه ټایم کې دا دعا وکئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټولې مسلې ټول کارونه دا به ختم. دا وظیفه وکئ انشاءالله العزیز ستاسو څومره مسلې مسایل وي دا ټول به الله پاک ختم کړي دا مسلې او دغه رنګې پرسکون فضا دا به الله پاک راولي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.